واتس اپ کې څه اپډیټ دي چې هغه یو ځای شي دي د هغې سره به تاسو ته په واتس اپ په استعمالېدو کې نور هم اسان شي. بل د واتس اپ والا کوشش هم دا دی هغه چې موږ خپل استعمال کوونکو ته اساني جوړه کړو د دې سره نوي نوي اپډیټ چې دي هغه په واتس اپ کې یو ځای کوي. خو زیاتره کسانو ته دغه اپډیټ چې دی پته نه اکثر ورته میلاو شي خو دوی په استعمال باندې چې دی په هغې نه پوهېږي یا ځینې کسان هغو ته دا نه میلاو شي هغه چې دا به موږ ته څنګه میلاوېږي نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې خپل واتس اپ چې دی دا به اپډیټ کوئ. ځینې کسان چې دی خپل موبایل له سره نه اپډیټ کوي لکه په هغې کې چې کوم اپلیکیشن نو دوی موږ ته دغه سیټینګونه چې دي دا نه دي میلاو شي نو د هغې لپاره لاړ شئ پلی سټور ته او هلته کې خپل واتس اپ چې دی اپډیټ کوئ نو تاسو ته به دا نوي نوي اپشنونه چې دي دا په واتس اپ کې میلاو شي. په دې کې ځینې چې دي هغه په لاره باندې دي لکه ځینې کسانو ته میلاو شي دي او ځینې داسې کسان دي چې هغو ته نه دي میلاو شي. نو په دې کې یو اپډیټ نیم چې دی هغه موږ ته میلاو شوی دی خو ځینې نه دي میلاو شي. تاسو ته چې کم میلاو شي نو تاسو راته په کمنټس کې لازم ووایئ چې دا اپډیټ چې دی دا موږ ته میلاو شي. دا کوم اپډیټ دي دا درته په دې ویډیو کې ښیم خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو په واتس اپ کې یو نوی اپډیټ چې دی دا یو ځای شوی دی چې د هغې سره به تاسو ته ډېره اساني چې دا میلاویږي. کله چې موږ په واتس اپ کې د یو ناشنا نمبر سره رابطه کوله نو د هغې لپاره به هغه نمبر چې دی هغه به یا موږ په موبایل کې سیو کوو یا به یو خپل میسیجونه ځای ته رالیږو په هغې به یو زور کوو نو د هغې نه وروسته به موږ د هغه سره چې دا رابطه به کوله. اوس چې دی تاسو ښه په اسانۍ سره چې دی د ناشنا کس سره رابطه کولی شئ. څنګه چې موږ په موبایل کې نمبر ډایل کوو دغه شان تاسو اوس په واتس اپ کې چې دی هم نمبر ډایل کولی شئ. د هغې لپاره به تاسو خپل واتس اپ چې دی دا به کولاو کوئ او لاندې به تاسو ته د لفافې دا نښه چې دا به تاسو ته ښکارېږي هغه شنه لفافه به تاسو ته ښکارېږي په هغې کې د جمع دا نښه ده په دغه باندې به زور وکئ نو له پاسه د سر کې به تاسو ته د سرچ دا بټنه چې دا به ښکارېږي نو تاسو به دغه سرچ باندې زور وکئ چې څنګه یو به دغه سرچ باندې زور وکړو نو د ګوټ ته به تاسو ته ښکارېږي د کیبورډ آپشن چې څنګه به دغه کیبورډ باندې تاسو زور وکئ نو په انګلیش کوم دغه کیبورډ راځي او په انسو کوم راځي. که په انګلیش کې تاسو سره چې کوم نومونه سیو وي نو هغه نمبر چې دی هغه به ډایرکټ هم تاسو سرچ کولی شئ. که تاسو پکې نمبر سرچ کوئ تاسو وایئ چې په دغه نمبر باندې واتس اپ ته موږ سره ډایرکټ رابطه وکړو نو په هغه ځای کې به هغه نمبر چې دی هغه ولیکئ نو ډایرکټ به تاسو ته د هغه آی ډي چې دی هغه به راشي د واتس اپ هغه نو تاسو سره د هغه ځای نه چې دی میسیجونه کولی شئ. نو د دې سره به تاسو ته واتس اپ چې دی دا به نور هم په استعمالېدو کې اسان شي. خو په کمنټس کې به راته لازم ووایئ چې دا اپډیټ تاسو ته میلاو شوی دی که نه دی میلاو شوی. لاړ شئ او اوس خپل واتس اپ چې دی دا چیک کړئ. په دویم نمبر چې زموږ سره کوم اپډیټ دی دا د واتس اپ د ټول نه خاص اپډیټ دی ځکه د دې په باره کې به زیاتره کسانو چې دی دا تپوس پې کوو چې دا اپډیټ به په واتس اپ کې د کل نه یو ځای کېږي ځکه په دې باندې موږ څه وخت مخکې یو ویډیو جوړه کړې وه په هغې کې موږ دا ویلو چې دا په راتلونکي وخت کې په واتس اپ کې یو ځای کېږي. نو ځینې کسانو به تپوس کوو چې دا اپډیټ به کله په واتس اپ کې یو ځای کېږي. تاسو به کتلی فیسبوک میسنجر دغه شانتې دا نور اپلیکیشن به یو کتلی په هغې کې چې کله تاسو کیمره کولاو کوئ نو په هغې کې تاسو فلټر یې لګولی شئ خپل بیکګراؤنډ چې دی دا هم چینج کولی شئ. اوس په تاسو د واتس اپ په ویډیو کال کې چې دی خپل بیکګراؤنډ به هم چینج کولی شئ فلټر هم لګولی شئ په هغې کې ټوپۍ لګوئ یا نور قسمه شیزونه چې دي هغه لګوئ نو تاسو لګولی شئ. لکه څنګه چې موږ انسټاګرام ته لاړ شو هلته په کیمره کې چې دی هر قسمه فلټر چې دی موږ په خپله ویډیو باندې چې دی لګوو نو دغه شانې به تاسو په ویډیو کال کې چې دی په واتس اپ باندې په هغې کې به هم تاسو دغه فلټر چې دی دا به لګولی شئ. دا اپډیټ چې دی دا به هم ځینې کسانو ته چې دی میلاو شئ. کومو کسانو ته چې میلاو شوی نو هغه لازم کمنټس وکړئ چې دا اپډیټ چې دی دا موږ ته میلاو شوی دی ځکه هلن سات چې دی دا موږ ته نه دی میلاو شوی. بل لار د دې لپاره دا چل وکړئ چې خپل واتس اپ چې دی دا اپډیټ کړئ نو دا به تاسو ته لازم میلاو شي ځکه دا په نمبر چې دی ځینې کسان له ورکوي یو خو هغو اپیشلی لانچ کړي نو بیا هر یو کس ته چې دی دا میلاو شي. خو هلن سات چې دی هغو لږ کسانو له چې دی دا ورکوي نو د هغې لپاره خپل واتس اپ اپډیټ کړئ نو دا به هم تاسو ته میلاو شي او د دې نه هم تاسو خوند چې دی دا اخیستی شئ. په دریم نمبر چې زموږ سره کوم اپډیټ دی نو دا هم د واتس اپ یو خاص اپډیټ دی او د دې سره به تاسو ته ډېره اساني میلاو شي. اکثر موږ ځینې کسانو سره رابطه کوو نو موږ د هغو په ژبه باندې چې دی نه پوهېږو. اوس د خپل ملګري سره رابطه کوو په پښتو کې هغه موږ ته میسیجونه کوي نو موږ پوهېږو. که په اردو کې موږ ته میسیجونه کوي نو زیاتر کسان چې دی هغه په اردو باندې هم پوهېږي. دغه شانتې په انګلیش په کوم لږ ډېر کسان پوهېږي. خو اوس سپاینش ژبه کې که تاسو ته څوک میسیج وکړي نو په هغې باندې به تاسو نه پوهېږئ ځکه چې خو انګلیش نه دی سپاینش ده نو په سپاینش باندې بیا موږ نه پوهېږو. دغه شانتې یا په بله ژبه کې وکړي او په هغه ژبه باندې په چاینیز کې وکړي یا په بله ژبه کې وکړي نو په هغه ژبه باندې بیا تاسو په میسیج کې نه پوهېږئ. نو اوس په راتلونکي وخت کې چې دی دا اپډیټ به هم تاسو ته میلاویږي چې کله تاسو ته څوک میسیج وکړي په لیکلو کې نو هغې ته به لاندې ټرانسلیټ لیکلی په ځینې اپسونو کې چې دی دا شته. خو اوس په واتس اپ کې چې دی دا به هم تاسو ته میلاویږي چې کله تاسو په هغې باندې زور وکړئ نو تاسو ته به د هغې هغه ترجمه چې ده تاسو چې کومه ژبه په هغې کې خوښه کړئ په هغه ژبه کې به تاسو ته هغه ترجمه کېږي. نو دا هم د واتس اپ یو اپډیټ دی
دی او دا به هم ځینې کسان ته چې دی میلاو شوی خو هغه به په خپل استعمال کې نه راوستی. بل لا که تاسو ته څوک وایس میسیج وکړي نو هغه وایس میسیج چې دی هغه به هم ټیکسټ ته راوړي لکه لیکلو ته چې دی هغه میسیج به هم راوړي. دا اپډیټ چې دی دا هم د ډېر وخت نه ویلو نو دا هم ځینې کسانو ته چې دی دا میلاو شوی دی نو تاسو د دې دواړو چې دی ترجمه کولی شئ. که څوک درته په خبرو کې وکړي نو د هغې نه به لیکلي جوړئ. که په لیکلو کې چا کړی او تاسو په لیکلو باندې نه پوهېږئ نو د هغې به هم تاسو ته ترجمه چې دا به راځي. نو دا 3 اپډیټ چې دي دا په واتساپ کې یوځای شوي دي خو ځینو ته میلاو شي او ځینو ته نه دي میلاو شي. په دې کې دغه یو اپډیټ چې دی دا موږ ته میلاو شوی دی دا باقي 2 اپډیټ چې دي دا موږ ته نه دي میلاو شي. خو تاسو راته په کمنټس کې ووایئ چې په دې کې تاسو ته کوم اپډیټ چې دی دا میلاو شوی او په دې کې ستاسو کوم اپډیټ چې دی هغه خوښ شو.